अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला الذين هم خلاصة العرب الأرباب وهم خير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام معزز علماء کرام او ډیرو قدرمنو عزتمند مسلمانانو ورونو په فهم محفلونو کې ډیر مبارک او ډیر اوچت محفل دی د نور محافلو د پاره چې کوم وجوهات یو د کوم وجونا محفلونه جوړ شوي
نو هغه د هغې په خپل ځای باندې عظمتونه دي، په خپل ځای برکتونه دي، په خپل ځای د هغې که هغه د ختم په سلسله کې وي، که د واده په سلسله کې وي، که بل یو خبره کې وي، که هغه هر څه نو ښه محفل هر وخت کې ښي او په هر حال کې ښي. خو عزتمندو هغې محفلونو ته چې خلک کم راغون شوي نو د الله رضا سره سره هغې کې خامخا د چا رضامندي وي. چېرې دا د پلاني زوی سنت دی هغې کې محفل دی نو لړ به شو نو الله به هم خوشحاله شي او هغه خلک به هم خوشحاله شي چې زمونږ پروګرام له راغلی یا د چا وادي نو هم دغه چل وي یا د چا ختم وي نو ټیک دی د قرآن ختم دی ورسره پکې دا خبره وي و یاره د پلاني د زوی ختم دی انو الله پاک به هم خوشحاله ثواب به هم شي هغوی به هم خوشحاله شي. او محترمو دې له چې کوم راغلي دا تاسو ډېر خوش قسمته یې. دې کې بغیر د الله ذوالجلال د خوشحالولو د الله د حبیب باندې د خوشحالۍ مناولو نه علاوه بل څه شی نشته. دا پکې نشته چې پلاني پروګرام د نه به خوشحاله شي یا د پلاني پروګرام د نه به خوشحاله شي، د پلاني زوی ختم د نه به خوشحاله شي یا یې واده د نه خوشحاله بشي یا سنت د نه خوشحاله بشي. نه نه، دې کې صرف او صرف دا په یو نسبت باندې دی او هغه نسبت د تاجدار مدینه امام الانبیاء فخر الرسول رحمت للعالمین محمد مجتبی صلی الله علیه وسلم دا غي متعلق ته انو چې دې تاسو راغلي دا صرف او صرف د نبی علیہ السلام او د الله سره محبت ته زکه وتعالى دا ډېر خوش قسمته په دې محفل کې کڅوګ دا وای چې مثال په تور دې ته خلک دور ډېر ولرانغه یا ډېر ناراضه ډېر بس سکه دې ته بخلای فخر ودی دې ته ډېر نراودي دې ته هغه راغواړي هغه چانکای دی چونکای دی نو هغه یو براو باسي کوم چې الله رب العزت تخوخ نو دې ته راوړي اسی کا پرای په نه راځي. او الله ذو الجلال کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. لګي دلې لخدای پاک غلبه ور کوي، لګي دلې الله کامیابی دې، لګي دلې برکت ډیر وي. د اوهد د بدر صحابه کرام مجاهدین چې هغه 313 ابل زر کسانو دیل الله غلبه ور کوله خدا کسانو هغه مخه ته کسان نو هغه فضل هغه بوتانو. نو محترم د دې مجلس ته چې کوم لګ راغلي دا لګ نه دي، دا لګ نه دا ډیر زیات دي ځکه چې دا هغه منتخب شوي کسان دي. کله خیالي په دې ټول علاقه باندې یو MNA د دې یو MNA مطلب دا چې دا ټول علاقه ده، یو MPA دې مطلب دا چې دا یو MPA نه دی، دا ټول علاقه ده، دا ټول حلقه ده. نو دک شانتي دې ته چې کوم کس راغلی دا یو کس نه دی، دا ډیر لوی کس دی چې دې تراجم شوی دی. محترم زما مرای خراب ده او د قسمت خبره چې کله دلته پروګرام ویل زما مرای خراب ده. دا قسمت سره دې چې په محبت او په شوق باندې دلته راځم. خو بهرحال زه هغه یو څو خبرې کوم او الله دې ما غوندې فقیر ګناهګار تورمخي ته صحیح وینا تاسو صحیح اورېدو بیا موږ ټول ته عمل توفیق را نصیب کړي. د دې مجلس تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق یو څو خبرې وړاندې کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام محترم دا هغه مبارک میاشت چې په دې کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ. پټولو د الله ذوالجلال انعامات ډیر زیات دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله وایي که تاسو د خدای نعمتونه شمیرل غواړئ شمیرل یې نشئ. څنګه به شمیرل الله تعالی انعامات؟ هغه چې هغه انسان په عقل فکر کې نه راځي څومره دي، چې انسان په عقل فکر کې کم راځي نو څومره ډیر دي. نو د الله تعالی د انعاماتو شمیر نه کیږي، هغه ډیر زیات دي. په عزتمندو الله تعالی دنیا د نعمتونه دا داسې نعمتونه چې ډېر لوی نعمتونه دي الله تعالی تعالی ورکوي. مال دی، نعمت دی، او کافر له ورکوي، مسلمان له ورکوي. عزتمند جایداد دی، خوف له ورکوي، نه خوف له ورکوي. مثال په تور اولاد د زامن دي، خوف له ورکوي، نه خوف له ورکوي. بادشاہی دا خوف له ورکوي، نه خوف له ورکوي. ها فرعون له ورکړي دی او هغه حضرت سليمان علیه السلام له ورکړي دا. کوئی عزتمندو دا کم نعمت چې الله ذوالجلال د نبی اسلام په شکل کې منګ لرا کړی دی دا الله تعالی صرف منګ لرا کړی.
دا ډیر لوی نعمت دی او الله تعالی او رحمت فرمایلی دي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب ما ته خلقو پر رحمت لګلې نو چې رحمت ورته وي نو بل الله تعالی قران کې بیا فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله ذل جلال فرمایل پیغمبر دې خلقو توایا بفضل الله جل تعالی په فضل باندې چې قران دې او برحمته او الله پر رحمت باندې چې نبی عليه الصلاه والسلام دې یو تفسیر په کتاب شته ځکه الله تعالی او رحمت ویلي دي او رحمت بل ځای القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن دا بعد تفسیر کوي نو بل ځای کې الله تعالی وایي چې ما ته رحمت لګلې او دې دا الله وایي پر رحمت باندې خوشحالي وکړي ان معلومه ده چې پر رحمت خوشحالي صدا په نبی عليه الصلاه والسلام باندې تاسو خوشحالي وکړي د الله په فضل خوشاله شه چې قران در نصیب کړ د الله په رحمت در ور خوشاله شه چې نبی عليه الصلاه والسلام را نصیب کړ عزتمند دا هغه مبارکه میاشتا چې په دې کې نبی عليه السلام دنیا ته تشریف اوري کړی دا او د نبی عليه السلام دنیا ته تشریف راوړل دا په ټول انعاماتو کې یو لوی انعام دی دا په ټول احسانات د الله ذل جلال کې یو ډېر لوی احسان دی الله تعالی څومره احسانات دي اوس باندې چرته ډیر د کم احسان کړی دا او محترم د دې احسان الله تعالی بالکل په خصوصیت سره باندې کوي فرمایي لقد من الله على المؤمنين الله تعالی ډیر احسان کړی په مؤمنانو باندې عام خلک نه دی الله تعالی وایي مؤمنانو باندې ډیر احسان کړی إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم دا کم احسان دے اللہ تعالی مومن بانے کم احسان کرے مالی ور کرے نا دا احسان نے آدائی نظامنی ور کرے نا جائداد ور کرے نا زوانی ور کرے نا بنگلہ و موٹر ور کرے نا سے احسانی کرے کہ اللہ تعالی وی ما پا مومنانو دیر احسان کرے اللہ فرمائی ما پا مومنانو باندے دیر احسان کرے اس بات فیہم رسولا من انفسهم اغه احسان دادې چې ما پدای کې یو پیغمبر ورولېږه چې هغه د جنس نه د احسان ور باندې کړی د نبی عليه الصلاه والسلام راتللی دنیا ته الله تعالی موږ ته مبعوث کول الله وې ځامې در باندې ډېر احسان کړی دی او هغه کار بیا الله تعالی بیانوي چې هغه کار سره یتلو علیهم آیات اغل ولی پدای باندې آیاتونه د الله تعالی قران ور باندې ولی ويزکیم او دای تسکیه د نفوس د دای کوي پاکي د ګناهونو نه پاکي د پلیتو نه پاکي د هر قسم ګندګو نه پاکول کوي عقیده ولا پاکي او جسم ولا پاکي د پلیتای نه پاکي اخلاق ولا پاکي ذات کون کے اللہ تعالی راولے گا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب او خلق تعالی قرآن تعلیم ورکی قرآنی تعلیمات بانے خلق منور کی والحکمہ او حکمت وتقی احادیث وتقی پورا تعلیم ورکی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مخکی دینا دا خلق فقار گمراہی کے پراتو سمرا گمراہو سمرا تباہو چې نبی علیہ السلام دنیا ته نو راغله او چې نبی علیہ السلام راغله الله پاک کوئی دور له احسان نو کچ ما پیغمبر نبی علیہ السلام راولېګو نو احسان شکنا او الله تعالی فرمایي چې ما در باندې کوم انعام لقد من الله على الإضافة لو احسان دے لو انعام دے نو انعام د انعام مبارک الله بل فرمایي چې کله تاسو باندې الله تعالی کوم انعام کی ان تاسو کوي تاسو دغه شکر ادا کوي تاسو دغه شکریا ادا کوي او شکریا چې بندا ادا کوي نو شکریا ادا کول په څو طریقې دي تړي یو درکاته موږ کی الله شکر دې ماته دا نعمت را نصیب کړو صدقه کی الله شکر دې ماته دا نعمت را نصیب کړو علماء راجم کی خلق راجم کی او دا بیان او تقریر شي او دا یو خوشحالی او هغه مناو کی یا الله شکر دې مونږ ته د احسان د انعام در باندې وکړه دا ټول د کثرت خیالي شکرې بلا قسمونه دي دا ټول په خپل ځای باندې کړي دا ټول په خپل ځای باندې
ان بعد خلک د دې مخالفت کوي نو مخالفت د هغه او چې د شرع خلاف پکې سوي کنه د شریعت سره اصل پاشاو کې باقت ته نو چې کمکار جایز دی نه په هر وخت جایز دی دا وی تخصیص مکوا تخصیص کو بخود کې تخصیص کو چې تزویل واده کې تخصیص کې د پلان اراده باندې به کوم راز بولک دینا کنه په توکل وی کې وخت ولا خود دی وخت ولا خود مقرر تخصیص هغه منل چې هغه کې ته وایي چې په دې راز نه کو بیا ونه شو هغه یې څه کوي مونږ چې په هغه راز د نبی اسلام سیرت دغه بیان کو او د نبی اسلام په راتلو د خوشحالي وکړه نو چې کلم کې نو خدا خو چې کلم کې نو خدا خو چې کلم کې نو دا بهتر او ثواب دی پکې ته پر تخصیص نه محترم دا هغه مبارک میاشت چې نبی اسلام دنیا ته تشریف راوړ او بنا د اکثرو مورخینو دا دغه په دې خبره اتفاق دی چې د دنیا درې ولله میاشتې 12 تاریخ وو د اگست میاشتې تقریبا 14 تاریخ وو او د عیسوي کال چې هغه 570 غالبا داسې تو کوئی 72 او 71 تو کوئی 70 او 570 چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړ د ګل شپه او د ربیع الاول میاشت وا نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړ او چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړ را پیدا شو ان دغه وخت نبی علیہ السلام والد محترم حضرت عبد الله سے هغه دنیا کې نو هغه د نبی علیہ السلام د پیدایش مخکې وفات شوی او نیکی عبد المطلب ته هغه ژوند دیو ان هغه ډیر زیات خوشاله شو او دا معصوم هغه غسم د خوشاله او بیت الله شریف ته وړم دی الته بیت الله فاته وړلې یو څو اشعار ویلې دي عربی کې اشعار ویلې خوشالي په مناو کړی دا چې الله په ما باندې دې احسان وکړ دا څه خپل بچی راکړ او چې نبی اسلام دنیا ته څنګه را پیدا شو حضرت فاطمه حضرت امینه بی فرمایي د نبی اسلام مور چې دا نبی علیہ السلام کله را پیدا شو نو چې کله دې زما په خېټه باندې ما څه قسم د حمل تکلیف نه محسوس کړي ما ته پته نه لګېږي چې ګنې زما په خېټه څه تکلیف یا معصوم شته یا نشته څومره ګران کار مور ته چې نه میاشت معصوم په خېټه ګرځي خو د نبی علیہ السلام تکلیف او ایمان نه محسوس کړي نه د پیدایش تکلیف ما محسوس کړي او د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مور دا حضرت شفا بی بی هغه ناسا خدمت لپاره هغه ولا خدمت کو او چې نبی اسلام څنګه را پیدا شو یو رڼا را پریوته دنیا یو پلک رڼا شو په مجلس په کمره کې په غذا کې چې نبی اسلام پیدا شو او بیا نبی علیہ السلام ما را اوچت کو او بیا هغه ما صفا سترا سنبال کو ما داسې او ډډه مولا ګولا د شي طرف ته میتیاره غونډه شو بیا ور پسرنا رااله بیا د ګس طرف ته میتیاره غونډه شو بیا رڼا غونډه رااله چې یو طرف ته میتیاره شو بیا رڼا رااله نو سره خبره وشو واورم څوک یو کس ته قبل کوي تا تاسو وکړل وې ما دا معصوم کړو مشرک تا او بیا نو واپس راوستو بیا چې بل طرف ته تیار نه شوې دا څو وېدا ما دا معصوم کړو مغرب پورې او بیا نو واپس راړو ټول دنیا مې په روخانه کا شفا بي دوی ما د شام هغه بنگلي پر رڼا باندې ودی چې نبی رسول دنیا دومره رڼا ور باندې راځي او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دین رسول دا د عربو یو قانون وو تا چې معصوم به د خپل فصیح جبل تکول لپاره او د صحت د نشونما لپاره او د بدن د غټوالي نشونما لپاره او د خې جبل تکول لپاره او هغه وخت کې دا به کوچ دی به چتا داسې سارا غو ځایته دغه لپاره لګو ماشوم به چاله ور قدر اجازه کوا دل پای ور کوي او چې دلته د کش جبر زکا د باندو جبه چې د اړه ته جبه چې دا صفای او چې سوره قاریه کې جبای دا دور صفانی دا یو نی د کو زمنګ د پښتو ته وګورا انونیم پدیمه پکې انګریزي غاډه شوی دا نور جبه پکې غاډي شوی دي په پښتو کې موږ ته پته نه چې دې شي سنوم دی هغه ته موږ مثال به تور دا موبایل د موږ ته پته نه شي چې پښتو کې د سنوم دی خو بس موبایل وته وو دا څه بلاس نه پښتو کې پښتو چاله څور دی پښتو موږ نه لړا وجدا موږ د خارجي شو چې کم دیهاتی خلک دی غيو سم چې پښتو وي نو ستره پښتو وي دې ماچس ته موږ ماچس کو دي خو دې موبایل ته ګرځینده وي ګرځینده پښتو کې دې ګرځینده نوم دی خو ګرځینده ته چاته وایي څه خبره چې ګرځینده لاته شي
یا مثال به طور دا ماچس وته وو ډبای وته سو کوئی ان پښتو کې دنه ماچس نوم دی نه ډبای نوم دی پښتو کې دینو اور لګیت ته اور لګیت چاله ته اور لګیت څه یا دا وکیل له وکالت کوي نو ته پښتو کې دنو د کلتاو نوم دی اوس کلتاو ته یا کلتاو نو څوک په پښتو کې څه کوي چې وکیل ته آیا کس سمې ما پښتو د نه لړاو انګریزي ځکه پردای جبه مخبل کړه او خپل جبه مروک کړه انا هغه ویني چې موږ پښتو راځي ما پښتو کله راځي مال خو نه راځي او وې طالب نه راځي مال راځي فزانه تاسو کوم کنه ته ما ته وای ای هوايه که ما سټوره ستو دې سټوره ستو ما خلک کوئی سټوره نو ته ما ته وای کنه دا پښتو ټکې دی تا مشرانه ابایګان چې ته به تیرا کوی تا خپل سټوره کا ما سټوره پیژنې ستو وای وینا نو ما ته چې پښتو راځي چې پښتو کې او سټوره او دا کشران په دې څه کوي سټوره څه دا مشران کلال نو پښتو ختمه ده سټوره بیا هغه د لرګي هغه ایسا چې هغه با چاپیره به بل شو دا د غوټو د ځای په پاتې شو او دې ته بلاندې درای لمبه به وشتاغه ته به سټوره وي انو ماده دې ته سټوره وي ها یا ما دا هغه په قرآن دا آیات دغه کو ما مل حیات متاع الغرور ما متاع سپونه وته پښتو کې وای سپونه پیژنې وینا نو سپونه وتا کشران څه پیژنې تاسو مشران پیژنې چې هغه مشران کو یو پټان مرګ جن کې کان میں بڑے بڑے بال تھے او پښتانه خلل لوک شو نه خدای پیژندل چې میچنې ګڼ نه ډوړه غوندول پکې ما کپڑا باندې هغه ته سپونه وي نو دای میچن نه پیژنې ګڼ نه پیژنې سپونه به وته بهرحال بیا د بنو سعد قبیله وا د مکه معظمه را تکته لري هغه نه ډیر کاستاری وا سختی وا نو دا هغه قبیله سکتان ویره لړغو د مکه خار ته او دلته کې ماشومان وي د مالدار خلکو ان مونږ به راو د نظام مونږ ته به د ماشومان په سر ته اړه ملاو شي ان د مونږ کاربن خوشي نو هغه روان شو علیمه بیبي هغه ورسره روانه شدام د بانو سعد قبیله وا او د دې خاوند عبد الغزان مې هغه ورسره دی په یو خره باندې دار سره د سینه خره دا یو سره یو خره دایم را روان شو جمعه کې ته کلاس ماشوم ملاو شمنتم چې مکه معظمه ترادل هغه خره په دې لوګینا او د ډېری کمزوراینا هغه راتلم د سدي کاکلی په نشور رسیدې هغه وخم دغه شانتي وو چکلا سوا او دا حلیمه بیبي وای زما په سینو کې ساس کې پاینو ځکه چې خوراک تنو او بس خاص نه وي ډېر د گزارې غونې ژوند ډېر ګران ژوند سخت ژوند خو بس دا وخت کې ریده ژوندۍ وا چې مکه معظمه ترالل دلته وګرځیدل داغه خره ډېر کمزوري واغه چې تو قابلیت په سره کافره مخکې راسیدلی و مکه کې ګرځېدلی و چې چاته د خانانو د مالدارو خلکو کورونه ماشومان پکې وغه غیر غون کړو ورچا ځان له مالدار کور ماشوم راو چت کړو او هغه ول خامخا ساړه باړم ورکړه او ستړې ولم کې خو چې موږ بدل ځان درکو د ماشوم دراله خیال ساتي پای ور کې خدمت به کې تربيت به کې خجب وته کې خزکل وته کې امنګ به خیال ساتو هغه ټول ګرځېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا نه د چت کړه چې دا کونډه بچي لاري نشته او مور کونډه دا او سوکشتنا نو دې پاتې شوی دی نو ټول شوی دی چې دی وسادیه دل تر ورسېدا انو تاسو یو کوي بس ماشومان کو چتشته نه پاتې یو دلته یو کونډه باندې یو کونډه خدای هغه یو ماشوم شته نو کچري هغه بوزه نه بيو دارا دې پیره ته دا بوزم اون ته ویاله تاسو شهید چې واپس دي دا کوم ډیره بل خبره ده ټول ماشومان واغستو ما سره ماشوم نشته ان ته شجدم نو ځخه دا کونډه دا ماشوم په بوزم هغه وکم ډیره خبره اوچته کا چې حضرت تعالی انو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل مورم پای ور کړی حضرت امینه بیبي ام ایمن د دې وینځه ودا وته د پلار نه پاتې شوی و دی ورلم پای ور کړی دی یو د ابو لهب یو وینځه سویبا هغه ورلم پای ور کړی دی او یو ولد علی بن سعدیه دیم ورلم پای ور کړی دی
خو دې په ټولو کې ډېر ورکړي تربیت یې ډېر کړی دی د دې وجې نه دې دا ډېر مشهور دی دا رضاغت او د نورو دا دوره مشهور نه کړي پای نبی اسلام د ګڼو میندې کړي حضرت علی مرګي بچراله دلته امینی بي دوی دا ماشوم به ما دراتي چې دې بوزم هغه ورته بس وای دا وګورم تر اوسه شېشتنه پته وی بل نه خیال دې اسه بوزم او زه به خپل غي ګډه کم ما ته ځان بس کاری چې ټول ماشومان پیدا شو او مال نشته نو خیر زبرې دغه څه بوزم پس روانې کو په چې کله روان کو او دی ودی ته دې کړمبو دې دل سره او یره چې ما د نبی اسلام دې مخ مبارک ته وکتل دې سترګو مبارک ته مې وکتل وی بس ما زمانه نو یې ستاسو مرضیات باندې خدای پاک مالا غمینه پکې کې وی ما وی چې ما ته دې هیڅ ضرورت نشته مال بعد د دوسترګې ډېری چې ما ته ملاو دار لدی نبی اسلام راوچت کو چې خاون پاتې راوستاغو وکتل یا بی بیزار اسرار تا خود ډیر قیمتي شی او عبد المطلب ته تا پلنګور وای امینه بیبي پیدا شان دا زنانه راغله ماشوم بوزي ورکم کور نکم هغه وته ته سوګي او د کم راي دا وته من سات او وینم د سوي حلیمه نو ته بخ حلم سعد وحلم په واه دوسته یو راشي یو سعادت شو او بل حلم شدا په ډېر کې متي صفاتونه یو ځای بالکل ولا ورکا سعادت دا خوش قسمتای ته وای حلم برداشت وای دا خو صفاتونه دی ورکا ولا ماشوم ولا ورکا بهر بنا بر اختصار نبی علیہ السلام هغه واغستو خو چې څنګه واغستو سره باندې کیناستا سره برابر سو خطا ځکو خچا وکړ د کافلین مخکې روانه دوی ایو دې الکه یې خپل څه وکړل وېسې نه لیکلي سړي ولا ورکا خوراک کاک څه چلو څه شی مې نه ورکړل ول چې دې په دې روح هغه غلام دې تو قتل د پایو راکړه دا څنګه چلوي بس وسم پایته ولشل هغه مستل خمالون شو اچ خپل سینې ته واجو نبی رسول الله سینې ته واجو انو بس خص پایو نه ډکړه نبی رسول الله په موړ شو ډیر او چتري بلی سینې ته واچو بل سینې نه بل طرف ته سینې راغست دا ونیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ماشوموالی کې عادت ماشوموالی کې چې لا پیر بیا وخت کې عدالت دومره خیال ساتل د انصاف دومره خیال ساتل دي چې ته ما سینې داته خدما بل ور دي چې هغه خپل تکذیه دي نو دا یو سینې داغه حق دی یو بدما کیږي ان دا بل سینې پای نبی علیہ السلام وانه رسول دی وی هغه واغستل د بلې وانه رسول بہرحال شکور ته ورسېدل فکور کې ناشنا برکات دي بيزي صاحب لړۍ ابو زهيب د دې حلیمی بیبي او روټي یو لکته هغه بيزي بوته دغه سره الله چې په سره واستخیر ډکې دي او خېګ دغه شوی دي مړیم دي او غلان دیم ډکې دي الکه دا څنګه چلوي پته نه لګيږي تاسو نن دا بيزي کم په بوتلې وي نن خپل شان دي چې کم په نور کله بوزو نن ما په بوتلې وي دا څنګه چل دی نن دا څه کوي بس جنن ارسبل شان دي دا چم گاون خلک بیا د کلی خلک ورو را دي بیا خلک با د هغه ځای کې بيزي ډېر زیاتې وي هغه به خپل لکانو توي ولکه بيزي چې سرول له بوزي نو هغه ځای ته بوزي چې کوم ځای ته بوزي بوزي تعلیمي سادي دا ځای کوم په بيزي بوزي نو تاسو التزي الته کې څه چللې دا چې هغه اثر خلق براتل او علیمه سعدیه وای یاره خدای نبی اسلام سیرت یاره د یو شپې دا خو نه کنه چې تاسو په یو شپه بس بیان وکم اخو سره کی خبرې د نبی اسلام صفات د حد نه خواړې زیات دي کنه بس د الله ذل جلال نه پستا بل داس انسانیت شتنا چې په صفات داسې مکمل وي لکه نبی اسلام چې دی هغه به څنګه بیان دا الله صفات نه خلاصيږي نو د نبی علیہ السلام صفات ورته څنګه خلاص نو بس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړه علیمه بيوي اوراد می پکې کېو او دا سناستم یو دله د بيزو تیریدا یو کندک د بيزو تیریدا
هغه بيځي دا چې په لار تیریږي او دا ماشوم ما خپل غیږ کې نیولې نبی علیه السلام غیږ کې نیولې دا هغه بيزونه یو بيزره جدا شوراله او نه غراله زما غیږ خواته او د نبی علیه السلام مخې ته راځي ګوډې ماتې کړو سره په ځمکه کې خو سجده ولګول سجده ولګوله او بیا یې سر اوچت کړ او بیا یې د نبي علیه السلام په تندي باندې شون کېښود او باقاعده نبي علیه السلام کل وی ما وی چېرې دا خو د ماشوم کې څه چل دی دا ماشوم عام ماشوم نه دی دا خو عام ماشوم نه دی او څه چل دی 2 کاله په دې حساب باندې تېر شو او نبی علیه السلام څنګه شنو ما ومونده خو برابر شو خبرې داسې شوې چې 2 کاله پس ما ته راولي 2 کاله پس بیا نبی علیه السلام راوست جناب یو مور بی بی علیمه امینه بی بی دا اړه خوشاله شو ماشوم ډېر خپل هم دې غټ شوی هم دې ډېر خوشاله شو وې دا بس ما خپل ماشوم راوست علیمه بی بی ایران او صدقه چې وعده مې کړی و واپس بیا بوزم او دینه بس کنه تا خپل مینا وکړه ازمانه پیدا دې زما ورته زړه کوږي خدا خو زمونږ د علاقې او زمونږ د ملک دا یو طریقه ده چې دا څه خلک کوي کني بندر چتل کیږي چې خپل ماشوم چاله ورکی او مجبورن دا څه کوي لکه زمونږ استادو مجبورن خپل ماشومان اصل تملیګو او یو بل ذات تملیګو ځکه چې هغه نه بغیر او تعلیم نه کیږي کنه دا د اوخ تعلیمو بغیر دې نو ماشوم ځکه نشو کولای دا وته خیر دې بس هغه چې شو په مال بیا لږ ول سمو دی لراکا ان بیا یې نه بوته بیا وتره د درې میاشتې تیرې کړې دي په نبی علیہ السلام بیا په هغه وخت بیا ډېر برابر شوی غټ شوی دی بار به وته یو ورځ بار وته د خپل ورور ورسره دی او دې کې یو کثراغه یا 2 کسان دي سپینو جامو کې دي او نبی علیہ السلام را سره سملو او را سینې ولا وسیرله چې غرور وته او کتل درا مخ کړه او مور لراغه وته موري وی ها هغه لمن کولې شرور نه دي ان هغه یو 2 کسان غاله وغلې سینې وسوله هغه وای خدای ادا شو راځي په مخ راو درونه وای چراغ وی کتل نبی علیہ السلام دا سوالار د په پوله باندې ولار دي سوکشتنا رنگ مبارک تک ځان دي بچي سړي له وشو په وخت وکړاله او دې دغه کلم او دغه شانشل را سره وکړ سینې ورو کته رښتیا په هغه باندې دا وو تب اوس اپریشن کې اپریشن صلوات اسلام په خوا اپریشن کړي د زړه اپریشن ولا کړو او زمادي دغه سره لري کول نبی علیہ السلام باندې دا او یریدا راوچته کو ځان سره راجو کو بیا راوست مورلا هغه وته تا خو چې د بندرا ول مراد اوس په خیر کو دی وته وی بس راځه یریګ مسلې ماشوم د توشي هغه وته مې یریګا پړکټه پورته مکوا د حمل په دوران کې چې ما څه لیدلې هغه تا نه لیدلې تای اوس په ژوند کې څه ولیدل او پاغي حیرانې ما په حمل کې څه لیدلې چې ما په کېټو هغه د حیرانتیا خبرې وي ناشنا خبرې وي تا ته به ناشنا کاری او یریګه ما د سروي داوی بل شان ماشوم دی بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تقریبا د شپږو کالو شو انو مور ته وای موري وی ها وی زما بابا چرته زما پلا مور ته وی چې هغه وفات شوی وی دا هغه چې قبرم نشته ځای نشته چې هغه دوبینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد محترم شو نو داغه بابا کور کې د مدینه منوره بنو نجار قبیله وا دا په مدینه منوره کې وا د د عبد الله صاحب د بابا خېلی وا نو هغه د شام نه یو پیری ته قافلې سره راته چې مدینه ته راورسید نو هلته کې بیمار شو نو قافلې والا هغه ته سره دي تار شي راځوا بیا وته قافلې والا وی پیر استاد بیماره پته نه لګي ان من بلاد ته تاسم بابا کور دې بابا کړي دې سید ته چخشي بیا برادي قافله تراله او دې التفات شو دې بیماره کې فن شو بیماری سیوا شو ال تکي وفات شو نو ال تکي دفن نو دې بچي ستا بابا چې دې والد ته چې دې عبد الله سے هغه د بابا کور په کې کې دفن دی هغه مدینه منوره کې دی ان یې خیر زما مدینه منوره ته بوده نو مور عبد الله دغه ته وی عبد المطلب صاحب ته بیا د دې اجازه دي انو سبا ما شوم به بوزم او د پلار خبر به ویني
او دې بل خوشاله شي ته ډېر خلک وای دا راوچتي قراروانه په ایمن ورسره ده قافله د ورسره کسان نورم دي مدینه منوره ته مزل سفر غ تکلیف برداشت کړي دي راوله چې دلته میاش ډیر کړه میاش پد بیا وی بس وضو واپس راتل او قبر فاترال التکی یو سات تیر کوته دا ساده پلار قبر دی ا قبر سره یلدا څو اشعار دا چې امور ویلي دي خو بس وختونو تر آیات شو او دا بیمارم وا او بس هغه سره بیماری نورم سیوا شو تیرې دا حتی شغلای کیغه وفات ابو مقام تر اوسه انت کیغه وفات شو ایمن ته وی ویره دما طبیعت ټیک نه دی په دما دا معصوم چې د خیال وساته نو نبی علیہ السلام راغی د ایمن د خون دا تاو یا امي بعد امي موري زما د مور نه پس ته زما موري او دې خوش دشته کې علماء مورم زما نه لاړه لار نه مخ کې تلې دي اوس راته څوکم پاتې نشو تبا زما موري د مور نه پس تا دې خون الله تاو یا امي بعد امي و زما موري پس مور زما نه عقیب یا راوسته دي چې دل تراغي چې اتو کال تر سي عبد المطلب صاحب وفات نبی علیہ السلام په ماشوموالي کې دغه شان پاتې شو ډیر زیات سخت ژوند نبی علیہ السلام تیر شو او بیا چې کله بیا تلويخ ته رسیدو او بیا د پیغمبري ملاوي دا نو محترم په دغه دوران کې بیا ورو مشرکان د مخالف شو چیرې دا سړی په بل طرف روان شو زمونږ د پلان کې جن رواني ګډوډای محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت مبارک ډیر زیات ته خدا مې ته غټه خبره وکړه مختصر خبره وکړه چې د نبی علیہ السلام ورکواله پیدائش په داسې طریقه باندې شوی تاسو تفصیل سره چې کین دا ډیر وخت اخلي په محترم مطلبي شی څه دی مطلبي شی دا دی چې د نبی علیہ السلام تابعداري لازم ده نبی علیہ السلام سره د زړه محبت لازم دی چې ځان ته مسلمان وای نو عشق محبوب خدا اے دل جیسے حاصل نہیں عشق محبوب خدا اے دل جیسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں سو پوری چې دوانو کو سردار محبت در حاصل نو نبی علیہ السلام باندې مې نشوي نبی نو کزر زلوای چې د مؤمن یم نو ایمان دې کامل نه دی الله فرمای قل ان کنتم تحبون الله ومحبوبا دې خلق تقوایا کتا سو د الله سره مینا کول غواړي فتبعونی لزما تابعداري وکي کتا سو الله سره مینا کول غواړي نو الله سره مینا دادا چتا سو زما تابعداري وکي يحببكم الله الله بدل سره مینا وکي تب الله باندې مینا الله وای تب پما مینا سبب پتا باندې مین شم فکتا زما د محبوب اتباع وکړه زما د محبوب ملګرتیا دې وکړه زما د محبوب سره محبت دې وکړه خبره دې ومنلا ان تب پما مینا سبب پتا باندې مین شم فکچره ساده ته وکړه نو محترم مطلبی شه نبی علیہ السلام سنت کول دي نبی رسول الله سره محبت کول دي دغه تل محبت او محبت څه وای آیت المحبت ثلاث د محبت علامات دي ان یختار رضا حبیبه علی رضا غیره یو خدا دا چې د خپل محبوب رضا مندي بتا ته د نور خلق در رضا مندای نه غوروي کټول خلق خفای پروا باندې کې کچھ محبوب خفای نو ډیر بغه پکېږي او کټول خلق خوشاله طالب علی خوشاليږي چې محبوب خوشاله شي نو یو بد خپل محبوب درزا خیال ساتي وای یختار ملجالته حبیبه علی مجالسه غیره دوی مدانا چې د خپل محبوب را او مجالست کې دغه په مجلس کې ناستا دا بتا تا د ټولو خلقو میاں ناس نه دیار غوځیا تا غوروي چې د خپل محبوب مجلس کې ناس ته په خوشاله
کټول مجلس کډیر خلک په چې نبی تا محبوب په کې نه توبه کې خپای نو دا به دوی معلومي او درې مدار چې خپل محبوب مخ ته قتل بتاتا ډیر خوښ د نور خلکو د مخ ته قتل دا علامات دي نو کچره ته په نبی اسلام باندې مین یې په نبی اسلام صفات پدان کرا ولا داغه فوجیه جوړه کا داغه شکل جوړ کا دا وسنی الکان خدای دې زموږ په نوجوانانو باندې رحم وکي زمو ته خیال چې دا اوسم دې ملګرو خبره کوله نه یار مثال به تور یو سړی اجامت کوي ګناه کوي یو سړی د اجامت کې بیا دا کیسه کتاره کوي نخرې پکې کوي او څه شکلونه پکې جوړای خدا د نبی اسلام سنت پورې ټوکی کوي خندا کوي دا څه مکو دا یو ګناه لته چې دا څوک کوي دا څه کوم ګناه کې داخل ابل شان خندا ده ته څنګه په نبی اسلام ته څنګه ځان ته امتی وای ته څنګه د نبی اسلام د امتیت دعوه کوي نبی علیہ السلام زلف مبارک څنګه پرې خو دی وی هغه زلف چې تپری دی هغه رضان بس کاری او چې د انګریز هغه پرې دی هغه رضان بس کاری نبی اسلام درې کې سر مبارک وختو ولیما لما جمعه وفرا درې قسمه دی وګو نرمای پوري او د دې وګ نیمه پوري او د سټ در نیمه پوري دا نبی اسلام له مبارک دی او تا صادق پوري وختو سره دا څنګه مینه تاسو کوم محبت دی او په محبت کې به تیریږم نه غوړې ښا بعض خلک په محبت کې دوره مخ کې لاړ شي نو هغه مینا نه ده هغه د بادشاہ مینا د بادشاہ باسره بعضو نه اخلاص او تختې د نیوبای کر پرې وته ناغي راونی ته ناغي چوکتل یو هوی دا په خپل ماغه خدا خو چې چا کرو دا خو تر ډیر بد کړی دي سترګې ولا ګاندلې وي سترګې ولا کلاو کړی سترګې چې باز کلاو کې دی احکام نشي کوله بره نشي چې وته یو قتل خو لغه دانی وته ورغول چې دانی به وخوري باز کرے دانی خوري او وخی خوري ناغه دانی نشو خړې نو دی بای وی ویره دا ګور چا ولا مخوک نه دا سم کړی مخوک کګاله نو دې دانا نشي دانی ولې هغه ولا مخوک په چلو کای ماته یوس بدانی پوری نو سره دانی کله پړی او بیا پزما کې چې کینو نه ګرځې دې نه شپنجې ډېر لوي پیدا چاس کړه داسې نه جاړوي ور دې نکانو تاسو لوي شي دې دایم نه کټ کول نو نکان ولم په چاړه باندې ټک ټک نه غیم دې کټ کول نو بادشاہ ور پسې نام نشته و په کې چا ما باز راو څه بوله دور انعام ورکوم نو چا ورته وی پټو لګي دی هغه یو بای کړه دې انو یې ولی باز راو چې کته باز پر نقلی شوی دي دا چا ابای راو دا ولی پته وی پچیا دانی نشو خوري نو مولا مخوک نه غکلماوی چې ګنې دا مخوک کې کګدا دا ځکه بدانی نشو خوري وای ابای تبای دی وکړه او دا پنځه ولی وی ګرځې دې نشه پس مکلوی نکانو مولا دکان کړه چې ګرځې دې شي وخت خدای دا دې تو پلس تبای دی وکړه بای په تبای مې نکړه ما خو دې سره ډېر مینا کړی دا نو دا مینا دا مینا نو دا خو دښمنی وکنه اغله خو ژوند تباک دغه شان د نبی اسلام محبت دا د نور خلقو په شان محبت نه دی د نبی اسلام محبت هغه د نبی اسلام اتباع وکي د نبی اسلام راوړي دین باندې کلک پابند بشي د نبی اسلام په سنت باندې په پابند شي دا د نبی اسلام سره محبت او تداول یو څه او کې بل څه داندا صحابه کرام نبی رسول الله سره محبت کړی دي حضرت بلال حبشی رضی الله عنه نبی رسول الله سره محبت کړی دي حضرت ثوبان رضی الله عنه حضرت نبی رسول الله سره محبت کړی دي داسې محبت وو کې او داسې شاغي به نبی رسول الله یو ادا قتل یو کلا دغه ته قتل چې نبی اسلام کم کار کو هر صحابي ودا شو کو چې دا زموږ یو ورځ د نبی رسول الله مجلس کې ناشته او ناصحاب یو فرمایل حبب الی من دنیاکم ثلاث وی ماتا ستاسو دنیا کی دری چیزونه ډېر زیات خوښ دي دری چیزونه مې ډېر زیات خوښ دي نو صحابه کرام ورته ناست دي هغه وایي چې نبی علیہ السلام به کوم دری چیزونه خوښوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناست او حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی الله حضرت عثمان بن عفان دا ټول صحابه ناسي نبی علیہ السلام فرمایل الطيب یوم خوشبو وقدا
خوشبوئی مې ډېره خوښه ده نو الله تعالی ولا بدن نه خپله خوشبوئی روانه کړه د نبی علیه السلام وړوکی او دسمات یې چې عطر به توی شو دومره ښکلې خوشبوئی به وه یو صحابي هغه یو ورځ داسې هغه واړه به نبي علیه السلام وړوکی او دسمات کړی دی لوښي کې پراته دي هغه ته پته نه وه چې ګنې دا وړوکی او دسمات یې هغه ګنې اوبه دي نو ویستل د نبی علیه السلام او دسمات دا بالکل پاک دی په دې د محدثینو ټول اتفاق دی که دا سزای سره ولګي نه پلیتېږي د نبی اسلام جسد یې هر څه کې مزمکې سره لګېدلې هر شي مو الله نه بهتره ده د عقایدو خبره ده نو هغه چې هغه وسکل د هغې اثر په هغه باندې دا وشو چې د هغه د بدن نه خوشبويي روانه چې چاته داسې محفل به هغه ته به صحابه وي ته به خامخا راځي زمونږ محفل دی او د ګرباتای کار به دنه اخلو انا او پکې ناست محفل کې به خوشبويي وه دا چې الله پاک د نبی اسلام د خوشبو روانه کړه چې خوشبو یې خوښه وه نو الله یې بدن د خپله خوشبو چې کومه لار باندې به تېر شو او نو در اپتې پورې به په هغه لار باندې خوشبويي وه داسې خوشبويي وه یو سړی ولا ډېر لرې نه راغی نبي علیه السلام ورته یې څنګه راغلی ورته یې وي جیرانم زما د لور واده دی ما هغې له خپل څه کډې کړې څه دا چوکړی مې دی خو یې په هغې کې یو شی کم دی وی څه وي عطر نشته انو یې څلوښې دې راوړی دی وی یاو نو څه شیشه څه شی وله ورکړه نبي علیه السلام خپل جبیل مبارک باندې داسې ګوته راښکله په بوتلګي کې وڅڅوله ورته یې ورته دا واخله ای چې واغسته په لاره روانو یو بل به ورته یاره تا دا عطر د کوم ځای نه راوړي دومره ښکلي عطر دومره ښکلې خوشبويي ده دا چېرته ده نو نبي علیه السلام فرمایي یو مې خوشبو خوښه ده او دویم والنساء دویم یې وفرمایل چې دویم د ما خوښ شی د هغه بیبیانې وفي روایت المرأة الصالحه زما نیکه دینداره بیبي ډېره زیاته خوښه ده نیکه بیبي نو په دې باندې خبره کوو بیا ډېر اوږدېږي خو نیکه بیبي یو ډېر لوی نعمت دی او دریم وجعلت قرة عیني فی الصلاة د سترګو ټنډکه او یخوالی مې په مانځه کې دی دریم شی چې زما خوښ دی انو هغه مې موز مې ډېر زیات خوښ او نبی علیہ السلام په موز خوشحالېدم ډېر چې څوک په نبی علیہ السلام مین دی نو نبی علیہ السلام وایي ما سره که مینه کې نو موز کوه انو ته ما سره یو صحابي دی نبی علیہ السلام ورته شپه وه نبی علیہ السلام سره نبی علیہ السلام ته مې د شپې د خدمت ضرورت کې څو راړل اوبه مې راړې او لوټه مثال که نه او داسې کو پشمنې دی نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شوي سل توته واړه څه غواړې ته خوشحاله نه دی بعضې خلکو هم داسې دی بعضې اولیاء هم داسې دغه وي بعضې وختونه چې پای کې دی سور کې راشي وي وایه څه وایې نو نبي علیه السلام ډېر خوشحاله وه صحابي ته ویل سل واړه څه غواړې او د مرافقت که یا رسول الله ستا ملګرتیا غواړم په جنت کې نبي علیه السلام ورته او غیر ذلک دې نه علاوه نور څه شته نور څه غواړې او ته هوځه الله پیغمبره نور څه چې غواړم هغه هم دکه چې ستا ملګرتیا راته الله جنت کې را نصیب کړي نبي علیه السلام ورته بیا څه داسې ورته وکتل فإني على نفسك بكثرة السجود ورته ته چې ما سره په جنت کې ملګرتیا غواړې نو بیا ما ان بیا یو کارو کا سجدو له زور ورکا مزونه ډېر ډېر کوا ما ویل تا ته په کملار درسم ما ویل تا ته په کملار درسم دی ویل سری پګریوان پلیونو ما ویل پلتا د صراط میں وار خطا دے ما ویل پلتا د صراط میں وار خطا دے دی ویل لاس بدر کوم پوری وطو کی ما ویل زبد پا کم کم زائی کی گورم ما ویل زبد پا کم کم زائی کی گورم دیویل تل تحجد پوتور ما تزان را رسول غواړي ما سره مینا کول غواړي ما سره ملګرتیا جوړول غواړي ان یار بیا سجود زور ورکا د شپې را پاسا
हर के आस दर सुबह दम बेदार ने, हर के आस दर सुबह दम बेदार ने, आ मोहब्बत राशिदा नदलायती दीदार ने। कम सड़े च दे शपेरा पान से जो दे पमीना बाने सपुएगी दे दीदार लायक न दे। न मुहतरम नबी अलैहि सलाम अर्जदारे कि सहाबा के मेनू कि नबी अलैहि सलाम दरिस न फखल नौ बकर से पर पत्ते उठई ए सदक़त या रसूल अल्लाह दल्ला पैगंबरा ठीक दी हुई सादरी सिजना ढेर खखदी व खुब बैलय मिन दुनिया सलास दल्ला पैगंबरा जमान परी दुनिया की दरी सिजना ढेर खखदी। नबी अलैहि सलाम वर्ता दजमीन पर नजर बाने कतल औ परेशान हाल करत होई बैन वाया बयान का अबू बकर ताकम दरी सिजना खखदी। नबी अलैहि सलाम का अबू बकर से बोतई अन नजर इला वजह रसूलिल्लाह यौ जमाच दुनिया के ख्वाहिशे दे अगद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तकतल में देर ख्वाहिश अल्लाह ताला और तभी अबू बकर चिता ता द सरदार कौनेन मख्त कतल ख्वाहिश ता तबा दा से कतल दर नसीब कम छदा पे बल इच्छा तम नदी नसीब छुड़ी आगा कतल आगा दीदन कम के अबू बकर से अल्लाह व नसीब करे हो आगा द हिजरत को मौका बाने पगारे सोर के दरे रदियो दरेश पे नबी अलैहि सलाम फकीक की अबू बकर से फकीक की नबी अलैहि सलाम मख मुबारक प्रोत ओस्तर की पटी हुई कल चस्तर की गड़ी इतनी हुई औ बंद चाहता गुरी नदस्तर को नहाया वर्जिन मख्तनीक नशिकते वे में मख्तन नीक कतल नशम दबिलतान सिलाए मिस्तर गिड़ंदवी नीक बंदन शिकते अल्लाह ताला दासे ऊपर अबू बकर से दारमानो चल नबी अलैहि सलाम मख्तनीक ने वो गोरम खदीदा ने गमा अल्लाह ताला दासे ऊपर चिकल गारे सोर तो उनसे दल अबू बकर से दल नशो सपाइए ऊपला खबर उद्दा औ समला तो नबी अलैहि सलाम ते राजा उसकार सामने नबी अलैहि सलाम लाड़ो और अबू बकर से फकीर के सर मुबारक के खुजड़ी या तड़श वेरडी चत जाए सोकती दी खतरी लुकती दी अल्हम्दुलिल्लाह मा पकी अल्लाह नसीब करो वजह संग नबी अलैहि सलाम अबू बकर से फकीर के सर की खुद अनुस्तर की मुबारक की वरली सर की मुबारक की वरली अबू बकर से वे नन बैल दीदनो कमा नबी अलैहि सलाम मख मुबारक अबू बकर से कतल औ दीदन को हत्ता दासी दीदन और लकड़े दे जब नबी अलैहि सलाम पगीरा मुबारक के स्पिन व्यक्ति हम शमेर दी किसको किस किनशिवी दी जवानी वला नवे नवे जवानी वा असल व्यक्त तरह से दले दे लब की यौ निम व्यक्त किनशवे दे अबू बकर से बद कतल इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई व इद नबी अलैहि सलाम मख मुबारक अबू बकर से फकीक के दा से लगे दो कअन्नल मुसहफ युफ्तह फिर रहल लक संचल कुरान नुस्खा परेल के कोला ऊपरतवी दासे मजे को हजरत उमर से बोते अबू बकर यौ सोदारा सरो का यौ सवाल दरना को वाया उमर सवाए वते दास यौ सोदा यौ शेरा दराटा औ को बदल के दल दर को द टूरी जिंदगी मुजना दल दर को द टूरी जिंदगी सदकात दल दर को द टूरी जिंदगी इबादत न दल दर को द टूरी जिंदगी रोजी न दल दर को द टूरी जिंदगी जिक्र न दल हम दर को माच सूरने कई कड़ी ता टूली पटूली बाने वाखला औ माल सिर्फ यौ शेरा वाया उमर सवारी वे माल द गारे सोर गदरे रदिश पीची माल राका अबू बकर से वते वो उमरा दा खुद यही चे मा सर सौदा के कदा टोल दुनिया मा सर सौदाऊ की और टोल दुनिया माला टूल ने कह रहा की वो खुदाई कसम कदा गारे सोर यौ लम हम चाल वर्क
نو یوم دا وخت النظر الى وجه رسول الله یوم دا وقدا چې د سردار کونین مخ مبارک تا ګورم وانفاق مالی علی رسول الله دویم وکر سے وی دام ډیر وقدا چې زما مال یو دی په نبی علیہ السلام باندې قربان کړ نو په دی باندې به سوره خبره وکړم چې ابوبکر سے سوره کړی دی سوره مال قربان کړي په یو موقع باندې نبی اسلام چې اعلان وکړ د تبوک د جنگ لپاره انو ابوبکر سے برسراړ عمر سے بمراړ عمر سے وینن په مخ کې کېږم عمر سے نبی اسلام یې سړي وکړ پیجی کور کې چې سمالو هغه ټول مې راوچت ک نیم می کور په خدا نیم نه دل ترا ابوبکر سے براړ تاسو وکړ وتوید الله پیغمبر تاسو چې اعلان وکړ چې کو چا درسوینو چاندراړی نو ما پکور کې جسم مندري الله حبيبا ټول پټول میرا وجد کړی دي په خدای قسم کور کې مې د ګندل ستنم پری خو دي ټول میرا عمر سے بده ابوبکر بیا دراله شاولا ګولا وانفاق مالی علی رسول الله زم دا فخدا چې خپل مال په سردار کونین باندې قربان کړ او درم یکون بنتی تخت رسول الله درم دادا چې زما لوروي او هغه د نبی علیہ السلام په هغه د نبی علیہ السلام په نکاح کې وی نبی علیہ السلام زما زومګي وی او د نبی علیہ السلام پرېما دا نه ډېر لوی ارمان دی الله تعالی ول دریوال ارمان نه برابر کړ او د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې هغه بیبي چې نبی علیہ السلام ته د ټولو نه زیاته محبوبه وا ډیر زیاته وطنی دیوا ډیر زیاته ورته خوګوا ډیر زیاته د الله ذل جلال ډیر زیاته محبوبه وا چې نبی علیہ السلام ته په ټولو بیبیانو کې ټولو نه نږدې او خوګوا هغه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها او واحد عائشہ بی بی دا چې دا پیغله و نور نبی علیہ السلام صرف دا یو بی بی پیغله و نور ټول یا کونډي یا پر خودي شوی کړي او دای چې ونه دای پیغله دا د ابوبکر ته محترمو الله دې ما او تاسو ټول ته د نبی علیہ السلام محبت نصیب کړي الله دې اتباع نصیب کړي او الله ذل جلال تاسو دا سای کوشش خپل درگاہ کی قبول کی منګه خپل نیت او خپل اراده به منګه سيو ته خدای فقیران منګه په محترم او خپل محبت ته الله تبوخو د مصر په خار کې आवाज ګډ شو په یو غلام راغله دی ډېر خپل غلام له فرسیږي انو خلک راتل انو پیسې به راړي چا وسره چا سپینو چا څه چې غلام کټه هغه باندې بودی شروع وا ابودی دور مخ کې لاړه تفسیر مداري لیکي وای د سترو د سپینو د مشکو انبرو او د دې چیزونو په کې आवाज وشو چې دې سره پتول نو عام خلکو دا وختونه بهر شو او یوسف علیہ السلام وکړه هغه الله حسن دومره ور کړو کمالونه دور ور کړو تفسیر کبیر مظهری دا تفسیر ندی کی کوئی دومره حسن یو چې ما خام ما کوتن کې بدمی سره په کوڅو کې روانو د مخرنا بو سره په دیوالونو باندې روانو دومره خایس الله ورکړو نو هغه باندې ابو دی ډیر زیات تیز لړا دا ابو دی په مخ کې دلته په دا تاسو ته پینځم وای موږ ته نه هیله وکنه تاسو خلکو ته ما غل پینځم وای انو دې کې با کپڑے په هاشمیه کې ما څو وخت درس کو اوس وته بل شان مو دی هغه کې هاشمیه و او څو اصحاب صفه وای کنه اول وخت کې دې کې ما یو څو کاله درې کاله درس کړو څو وخت چې عبد الوهاب ته دې مستمع ناغه دا دې ویل کې وا کپڑا دغه په شان به بوتلا هغه برات په شان کول د بور خورول आवाज په کې ده په دور او بیا به راغون ډکټ یو کس په دې تین کړه نو دغه شان بودی شروع و د یوسف علی السلام باندې یو بیر روانه ده ما شونه ده وسره ما شونه ده مشران پیجنې لوګو نه مالو چې دا لوګو دور غو نه مالو کیو ابای چتا دی یو سړی وته
پیدا مې راځل ته وي چې غلام راغلی ډېر خسته دی او ډېر ښکلی ځوان دی ډېر قیمتي دی ډېر د اخلاقو دی ډېر نیک دی انو خرڅېږي نو که ما واغسته ابای پیسې اثر شته بینا نو په څه به اخلي په دې مالو شو او تا خدای کوی کا پوری تا ته پتا ده داغه د قیمت نه خبري وینا په داغه قیمت کو سرو سپیرو سره ټول توراتې ده اته دورا باندې مالو چې وي ته په دې اخلي تدې را کمکلانی هغه بای وته مچیا کمکل زنی ما کمکلتای زکه مکلنی ما تکمکلی تا پی جندل نه دیو ما پی جندل لري او ته څنګه زکه مکلی وته ابای وته وی بچیا دا کم غلام چې خرڅیږي نو دا غلام نه دی دا د الله تعالی ډیر څوک دی دا چې ډیر لوی سره دی دا د الله تعالی ډیر محبوبانو کې ډیر لوی سره دی الله خوخ بندر ارسوک چې دی الله ته پته دا خدای او عام انسان نه دی انو دا سوک چې د پدې خریدارای کې پدې بولای کې شریک شو دا ډیر خوش قسمت بنده دی چې راز محشر شي الله ذل جلال باواز کوي زما دغه محبوب بنده خریداران سوک چې مدون غل را پاسي نو یا با هغه ټول خلک چا چې دي د دې غلام دا غستو د پاره تللی دي اول ته خریدارای په اراده باندې تللی دي دا غستو په اراده تللی دي هغه ټول په پکې را پاسي کچا سروړي دي نه غیب هم را پاسي کچا سپینوړي دي غیب هم را پاسي ان ان شاء الله زغونه پکې دا پکې هم را پاسي تم پکې الله خدای نو چې چا مالو ټولي دا نه اچ تاسو وړي هغه را پاسي الله وایي چې زما د محبوب راغستو اراده کړی د هغه را پاسي نو امام اراده کړی زما وسه ما دار زمونږ دغه وسه چې د الله ذل جلال خو پیغمبر سره خپل مینې هغه اظهار مو الله دې قبول کړي خپل دې تاسو را ناشته مشران سپینګری تاسو په داسې عمر کې دور او جنات کول او دور وخت ورکول دا ډېر لوی خبره ده خدای دې زې په دې ګورلو کې برکت نو واچي او الله ذل جلال تاسو په کورونو مال او ذات برکت واچي او خدای پاک تاسو سایه او کوشش قبول کړي او محترم ان شاء الله بیا به تقبل مکرم کې بیا به نور خبرې توکا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا کوي محترم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا الله ذو الجلال دا سچولو سے شو اورې دې خدای ته کمې زیاته غلطي سهو نسيان بیا نبی ګستاخی شوی سره معافي وکي خدای مونږ ته نبی رسول محبت را نصیب کړي خدای نبی رسول اتباع را نصیب کړي الله ذو الجلال مونږ ته نبی رسول کلی اخلاق را نصیب کړي خدای مونږ ته نبی رسول په کلی دین باندې کلک روان کړي الله مونږ د دین په هان جوړ کړي بیا مونږ د دین خادمان جوړ کړي الله دې پروګرام کې چا دا پروګرامونه چې کړه دې چا په دې کې منډه تړلا کوشش کړه دې الله تعالی په عمرونو کې په مالونو کې په اولاد کې په رزق کې په کورونو کې برکت نواچي الله په دې موقع کې چې سور شریک شوی مسلمانان دي نارینه دي ایا زمون په دې کورونو کې مین دي خويندې دي یا د ماشومان دي یا مشران دي الله د ټول په کور مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله د ټول د شریعت موافق حاجتونه برابر کړي الله د زړه ارمانونه برابر کړي مریضانو ته الله صحت ورکړي وفات شو مسلمانان ته خدای بخنه وکړي یا الہ العالمین موږ د اخر زمانه د ناکاره فتنو په صادم نه پامان کې اسمان د زمکه د پتون نه پامان کې رب العالمین ترا تخفل رضا را نصیب کې تخفل حبیب اتباع او محبت را نصیب کې په دې جمع کې کوم مسلمانان سره شریک دي او په دې کې مریضان دي مرض په خدای تعالی نعمت ته خدای مونږ دې رجدان کمزوري برداشت نشو کوله خدایا ته صحت پر رحمت باندې بدل کې او یا په کې څوک داسي وي چې په کورونو کې بیماری دي الله هغه بیماری ختم کړي خدای دې چانو څخه پریشانای دي ختم کړي الله مونږ ته ځان قدم سخت آسان کړي
الله د قبر تیاری را ته پرانا بدل کې جنت الفردوس کې خدای مون یو ځای کې د خپل قهر او غضب جهنم نه مو ساتي الله د رحم کرم معاملې را سره وکي په دې ملک امن امان او سکون راولي بدامني او فسادونه را فدبه کې خدای د دې میاشتې برکتونه را نصیب کړي خدای د دې ورځې برکتونه را نصیب کړي نبی رسول الله اتباع محبت را نصیب کړي الله زموږ ټول اخر خاتمه کامل ایمان سره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين